نو کله چې یو څوک د اسلامي شعار لاندې کامیاب شي خلک خوشحال په هغه شعار خوشحالي چې دې سړي خدا شعار ورکاوه چې زه جهاد کوم د دې دپاره چې اسلام لوړ شي د الله کلمه لوړه شي دا یو واجب شریف شعار دی یو واجب جالب شعار دی نو خلک ډېر خوشحاله وي چې در دې شعار لاندې هغه جماعت مجاهدین کامیاب شي ولې خدای امید وي چې اوس به دغه شعار عملي کیږي دا جهاد خو په خپل نفس کې قتل العباد تخریب البلاد دا موږ ولې د 20 کاله کورونه نړېدله انسانان وژل کېدله خرابۍ رسېدلې خو دا د دې دپاره وه دا ښهوالی یې په دې و چې د دې په پایله کې او په نتیجه کې به یو نظام راځي چې هغه به د اسلام نظام وي الله پاک جهاد کامیاب کړي اوس خلک ډېر خوشحال دي په دې امید باندې دي چې هغه شعار چې مجاهدینو زمزمه کاوه یا به په خبرو په مذاکراتو کې ټینګار ورباندې کاوه چې اسلامي سوچه اسلامي شریعت اوس د عمل ځای راغلی اوس ټول په دې تمه دي چې دا اسلام به نو څه وخت راځي دا شعار به کله عملي کیږي د دنیا د حکومتونو خو اوس سیاست داسې رواني چې کم جماعت په قدرت کې دا بل جماعت د هغه یو ضد تګلاره ونیسي خلک ورته رابولي کله چې ځان هغه اقتدار ته ورساوه نور هغه خپل اقتدار په مخه بیایي خپل راحت دی خپل شخصیت دی هغه په مخه ځي و بیا مسلمانانو غم ورسره نه وي د مسلمانانو څخه بیا غافل یو شی هم نه عملي کوي اوس دا خلک دې ته انتظار وي چې د جهاد په نتیجه کې چې هغه شعارونه ورکول کېدله د هغې اوس څه څرک لګېږي که نه اوس په عمل کې د هغې پلي کول او عملي کول د مسلمانانو ارزو ده هم د دنیا د مسلمانانو هم د افغانستان د مسلمانانو هم د هغو کسانو چې په دې جهاد کې بچان شهیدان سوه کورونه خراب سوه هغه په دې تمه دي زما د زوی قدرمندي ویني او زما د معصوم زوی روح چې په دې لاره کې ولاړی او دا داسې قدرمنو چې رب جل جلاله ته دا وینه ډېره قدرمنده وه د دې الله جل جلاله قرآن پاک کې د عزت په کلمه باندې یاد کړی دی چې الله ستاسو عزتمن خلک نیسي چې هغه د شهیدان دي دغه د دې شعار لاندې و چې اسلام به راځي شریعت به راځي امنیت به راځي اوس هغه د راتګ وخت دی امنیت په خپل نفس کې امنیت د دې دپاره مقصود دی چې په امنیت کې هغه مقاصد چې د اسلام دي هغه پکې عملي سي هغه موانع پورته سي 20 کاله مخکې په افغانستان کې
یو چا د شریعتو د دین خبره نسو کولی، هغه به یا مابس ته تلي یا به شکنجه کېدی یا به وهل کېدی. د دې جهاد نتیجه دا سوه چې اوس هغه دعوت الا الله آزاد شو، شریعت ته دعوت آزاد شو، د شریعت حاکمیت ته لار هواره سوه، موانع پورته سوه. اوس نو انتظار په کار نه دی چې فوراً پر دې مځکه باندې د الله جل جلاله نظام حاکم شي، شریعت راشي، لکه وعده چې سوې ده چې هغه عملي شي.